بسم الله الرحمن الرحيم. ادي مخکې چې قیامت راشي دغه قبر نه ستا پاڅېده دا یو ناشنا منظر دی. دا څومره قبرونه چې تاسو وینئ او لیدلي هم دي او وینئ به دا ټول دغه لوی ورځې په انتظار کې پراته دي، ټول هغه لوی ورځې ته پراته دي چې کله الله اجازت وکړي اسرافیل علیه السلام ته هغه په شپېلۍ کې پوکې وکړي او دوی راپاسي، ټول هغه ورځې ته پراته دي. نو ما او ته به هم د دې قبر نه راپاسو، یو ورځ به دې قبر له ځو او په دې کې چې کوم حالات دي هغه به تېرو او بیا به راپاسو. دا ډېر د سوچ خبره ده، ډېره د سوچ خبره چې په موږ باندې به دا سخت حالات راځي. د ټول اولنی سخت حال دا دی چې د مرګ دا ګوټ کول دا ډېر ګران کار دی چې کله زما او ستا نه ساه وځي او روح رانوځي او ملک الموت راشي او د هغه سره نور ملایک راشي. هسې سوچ وکړئ دې خبرې ته چې ته ځان له ورته سوچ وکړه لږ خیر دی دنیا دې سوچونه به لږ ځان فارغه کړي چې څه حال به یې زما او ستا او څه ارمان به یې زما او ستا په زړه باندې چې کله موږ اخرنی نظر دې دنیا ته ګورو، څه ارمان به یې ستا په زړه باندې او زما په زړه باندې. دا چا نه چې څه وځي ته خو پته لګي چې دا اخرنی نظر دې دنیا ته ګوري، ته خپلو بچو ته اخرنی پیر ګوري که خوا کې دې ناسي او یا خپل کور ته اخرنی نظر ګوري او یا دې ملګرو ته اخرنی نظر ګوري. څه ارمان به دي؟ ارمان به یې دی چې دوی سره لږ نور پاتې شوی دی، کور کې دي او 5 کمرې نورې جوړې کړی، که ارمان به دی چې دنیا نیمګړې پاتې شوه دا به څه کېږي او څه به نه کېږي. نه، ارمان به ټول ته کوي چې لکه دا خو زه په خوب کې ویده وم اوس را بیدار شوم دا خو زه تباه شوم. چې ته اخرنی نظر دا ډېره د سوچ کو ډېره جوره خبره ده، خو د هغه چا دپاره چې لمن کان له قلب، د چا چې زړه ژوندی د هغه دپاره دا د سوچ خبره ده چې اخرنی نظر یو انسان دی دنیا ته ګوري د په زړه به څه ارمان وي، څه سوچ به یې ده، څه فکر به یې ده. او بیا قبر کې اولنۍ شپه دا ډېرې سختې مرحلې موږ ته پرتې دي، ورب الکعبه ډېرې سختې مرحلې. او دا نه چې نه به راځي، دا یقیني خبره ده چې دا به راځي. په مرګ کې ورته هېڅ چا اختلاف نشته. ملحدین هم دا خبره مني چې مرګ به راځي، ملحدین هغوی هم دا مني. نو د مرګ دا راتګ موږ ته پروت دی، بیا په قبر کې اولنۍ شپه موږ ته پرته ده. څه یعنې دې ځای کې بیا دا ډېره د سوچ خبره ده چې کله دا مړی خښ کړی شي او دا خلک ترې واپس ځي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم د قدمونو اواز اوري د خلکو. هسې زما او ستا به څه احساس وي دغه ټیم کې چې کله دا خلک رانه واپس ځي او موږ یوازې پاتې کېږو. څه یعنې دا خو ډېر ناشنا وخت وي او ډېر سخت وخت به چې د پاسه خاورې لاندې خاورې خیته خاورې ګسته خاورې او د خاورو دا ډېرې د باندې له پاسه ودرېږي او دا خلک دنه واپس ټول روان شي سره د هغه بچو چې تا د هغوی دپاره هغه دین هم پرېښودی دی او هغه دینداري دې پرېښودی دی، سره د هغه شهرت او دا دبدبې او د هغه ګاډو او سره د چوکیدارانو او سره د هر څه تا نه واپس لاړ شي او ته د قدمونو اواز اورې او یې کې یوازې الله ته پاتې شي. څه ناشنا وخت به هغه چې کله اولنۍ شپه په موت باندې راشي په قبر کې، دا به ډېر ګران وخت وي، ډېر ګران وخت وي. او د هغه چا دپاره ډېره د خوشحالۍ شپه ده چې څوک په دغه امتحان کې کامیاب شي او بیا د امتحان چې اخیستی کېږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې څنګه یې ښخ کړو اتاه ملکان، 2 ملایک راشي کښېنئ تپوس وکړي د ټول ژوند نچوړ د ټول ژوند نچوړ دا په 3 سوالونو کې راوځي. که تا سره ډیګریانې دي، که تا سره شهادي دي، که ته مالدار یې، که نسب دې اوچت دی،
که خیسته که زوروري که مشهوري که معروفي که هر څه د هر څه سیټ تکیه ده په دې کې 3 سوالونه کې به د هر څه پته لګي د هر څه سیټ تکیه د یو په قبر کې تپوس نه کیږي 3 سوالونه کې ستا د ژوند ټول نچوړ به راوځي دا 3 سوالونه دا نه چې یو سړی چې دا خو به زه اسان دی جواب به ورکړم دا هغه څوک جواب ورکولی چې الله ورله توفیق ورکړي او الله توفیق هغه چا له ورکوي چې په ژوند کې کوشش کړی محنت یې کړی د آخرت ته ګټلو دپاره محنت کړی په ژوند کې کوشش کړی هغه سړی جواب ورکولی شي ټوله ورځ یې سړی په دنیا پسې منډې وایي اعراض دې کوي د الله د دین نه د الله د کتاب نه مخ اړولی د پیغمبر د حدیثو نه او دینداري پکې نشته او زه به جوابونه ورکوم دا جواب ایمان غواړي دا جواب تقوا غواړي د دې قبر نه بیا راپاڅېده هغه بیا بله مرحله ده حدیث کې راځي چې کله د مؤمن په دې امتحان کې پاس شي او الله آواز وکړي چې دته د جنت تولۍ واچوي د جنت کړکۍ ورته کوله وکړي نو دې په مخې ته که دعا غواړي وي ربي اقیم الساعه ای الله قیامت راوله ولې دا دعا غواړي اته پته ده چې مخکې خوشحالیانې دي او هر چې مجرم دی او هر چې هغه ناکامه انسان دی نو هغه همیشه دقه دعا غواړي وي ای الله قیامت رانه ولي یعنې دې ته دا شته عذاب ښه ښکاري لکه چې پته ده ورته چې مخامخ نور عذابونه انتظار کوي او له دې نه سخت